السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ما سره زما مرګره د نوخار مالک عوامي ناظم مالک ولایت سے هم موجود دی او مونږه د نوخار دی کم د قربانۍ حواله سره کم اپډیټ دی نو هغه تاسو ته مسلسل مونږ درکړم دي په دې مو خبر هم کړی دا ونن خبره کو دا ټیمه جانگیری هغه نه مونږ ته مسلسل د خلکو شکایات را روان دي دا واتس اپ مو پورا ډک دی او د خلکو فریاد دی نو غواړو به چې په دې خبره وکړو ملک صاحب د اکوړي او د ټیمه جانگیری چې کوم حدود دی اکوړې دی شیدو دی بیګا پرون مونږ تلی مو نو مختلف علاقې مو کتی ټول مین جی ټی روډ هغه بلاک دی د ټیمه د انتظامیه د اهلای د وجنه هغه او بیت ګورننس مس منیجمنت دا غي حالت دا دی چې دې ټیم کې ټول مین جی ټی روډ هغه نه د مال مویشي منډیانې جوړي او افسوسناک خبره اوس بل دا ده چې ټول کم اکوړي کې کم پارکونه دي او د روډ غاړي دي گرین بیلټ دی نو یو طرف ته پیریړي ولاړی او بل طرف ته خود ساخته کار پارکینګ هغه جوړ شوی دي هیڅ حساب کتاب نشته او د لکونو روپو دنده د هغه به تو روانه ده سره سیو څنګه چې موږ پرون ګرځېدلی وو او دا خبره وکړه چې دا جانگیری په ټیمه کم چې دغه حدود کې دا او مې مشره ده نو اندیم نګری چوپړرا شروع دی کته دا روډ منس کې وګوري خلک دی وګوري نو ټیکو ولم پکې ناسه هوټل پکې شروع دي دا غینه ماواري پیسې رښتې شي خو بل افسوس خبره ده چې کم سیر ته گاډي ولاړ دي لاغه چمنې دي دا پارکونه خپل پیسې د حکومت لګېدلي هغه کې رشکی او موټر سایکل موټر تابع کو چمنې تباہ په پاري خرچې د حکومت چې دا دیوالونه ماچو 100 روپے موټر لري 100 روپے رشکا او 50 روپے موټر سایکل لري کم چې خلک دي یو لوټ مار د خلکو جیبونو ته غلا ته د سترګې دي تاسو نشته مونږ وایو چې ټیمو سه په داسې پشاهانه طریقه رااله شاهانه نوم دی او پشاهانه طریقه رااله زه دغه خلکو ته یم امتداد استاد جانگیری دی استاد ټیمه دی استاد کوړی دی چې استاد خلاله جان محمد خان په خوا مشهور جوړ کړی نن هغه ته باقی او ته ګوري خان د خوشحالي او هغه مشهورتيام کې او جیبونو ته پیسې رواني د پارک دا ټیکی شوی دي د دکانونو مخې چمنې په مول روډ کې چې وګوري په خپل وګوري کوم به ګور څنګه دا وادي چې هوټل لګېدل دا څونه افسوس خبره ده زمونږ ځلې حکومت صوبایي حکومت خاموش پروت دي تماشه کوي زمونږ د کوم ما چمنې لوټ کېږي ضرور داسې صورتحال منډه خو ان شاء الله چې موږ څو نورو ریټونه ډېر لاندې رالو او ان شاء الله ما سوتنه پورې ور نورم ډېر لاندې راشي ولې عمرګری وخت چې یو چې ما پکې 15000 باندې 400 نو ریټونه ډېر لاندې روانو او خریداریم شروع شوه د شکر دی خو ریټونه لاندې روان دي دا خبره ګرانو کتونکو د نوخار کې چې کم څومره منډیان دي هغه نه چې کم اپډیټس مونږ ته ملاويږي نو د قربانای د زناورو ریټونه هغه ډېر زیات کته وغورځېدل او دغه ملک صاحب غټه وجه ده چې د پنجاب نه وي نور ګاډي مسلسل ټول شپره رسیدلې دي او تشوي دي نو دلته کې چې کم خلکو سره مخ نه موجودو هغه ملا نه دي خلکو خریداري نه کوله او د پنجاب نه به نور سال ایمانو دا ساتل مړ ګران دي ګیا پور کې د نخا مخابه ګوره زمیندار به بوج په لټ کې به وتړي خو به پاري به چرته بوج دي خو زرګونو به روز خرچام د سالو دي کې مړم شي بیا خو جان نه شي په کې میخېلي دا کوم روز چې جان نه شو شي بیا کو زم چې به پاري غو نشي ساتلې او کم زمیندار خپل کورنۍ او ساروي دوی خو بوزي خو ټول تقریبا 50,000 30,000 روپے ساروي کې راکم شوی دي بلې مونږ له خلکو راوستل ان شاء الله کامیم راغلي او زم چې غریب خلک کوم قرباني کوي مونږ وایي چې دا مو شي کنه خلکو درې نیم لګو 15 لګو شپږ لګ کراچي کې په خوا کته وبکتنو ساروي وګرانو اسی اټانو نو د نوخار په درو سلو لګا کم از کم چې غریب سړی عام خلک دی وکه سره جبه شي یو زناور یو 500 نه 61000 پوری سره دي سره سیم او ماشاءالله ساروي ځان شي خدای دې چې نور مرزان شي خدای خبره چې حکومت تیم دا تاسو یا زمونږ د اساسي تباکی زمونږ چمنې تباکی او د جیبونو کې د دنیا پیسې چې دي تاسو پکاره چې دا پر خاري چټي جوړ شي چټي شته موږ سره چټي وي نو اره منډه کې لوټ مار دی او یو مافیا ناس ترا لکه پابو منډه کې زمانونه پونتلو اینه 1500 300 روپے ساروي غوښتو 1500 روپے د یو ساروي تی واغښت نو دا منډه نه چاو کړه ګور یو ټیکه کې سر سه سہولیات هم دی نه کنه په بګی نشته نه سر سه په خوا به شروع منډه ټیکه کې لا به ټیمه کمیټه یو ټیکه زموږ د نوخار کې دا نو هغه بټندرو ما ته ټندر په اخبار کې ته ما په اخبار کې ټندر دا په اشتهار کې ولیدو ملي باغ خپل یار دوستان له ټیکي ور کړی لوټ مار دی نو هغه ګرانو کتونکو دې ټیم کې د ټول نوخار د مال منډای جوړه ده او دا غي غټه وجه ده چې د منیجمنت چې دی هغه ټیک نه دی پکار دا دی چې د مال منډای د لپاره یو ځای مقرر وي نو چې د پبونه را شروع شو په زلوزو کې خپل منډای دا او په چراټ روډ باندې ځای په ځای
چام به چې کوم ځای زناور اخیستي لس زناورې ودرولي دي هغې نه بیا منډی جوړه ده دغسې چې د پبو نه راوځي نو د بانډې او زاخیلو په دې لارو چوکونو کې دغلته منډی دي بیا پیرپای سره او امانګر سره منډی دي بیا دې خوا چې راشي نو د شورو منډی دا خو یو مشهوره تاریخي منډی ده بیا چې دې خوا لاړ شي نو اکوړې او شیدو دا زموږ شیدو غټه منډی وه نو هغې نه خبره لاړه جي هر چوک کې یو منډی جوړه ده او د هغې غټه وجه زما د چې کوم تحصیلونه دي د دې منیجمنت نشته په کار دا دی چې د دې اختر نه مخکې د دې ټیکې کړې وې کولو ټینډر یې کړی وی او په دې باندې دی په ځای د منډی جوړولو باندې پابندي وي نو نن به دا مسله نه وه دا کومه مسله چې نن اکوړي کې ده اکوړي کې دې ټایم کې اکوړي نه یو طرف ته مال منډی جوړه ده او بل طرف ته تېنه کار پارک جوړ کار پارک قبضه ګروپ پې ناست دی قبضه ګروپ پې ناست دی او په ټول روډ باندې ټوله شپه هم دا روډ بلاک و نن د رزم بلاک دی اختر دی خلک ټوټیانو نه را روان دي او خلک کورونو ته ځي کورونو نه را روان دي کورونو ته بار نه نو دو درې درې ګنټې د هغې جي په دغه شیدو کې په لاره باندې لګي نو په کار دا دی چې د دې منډۍ دپاره داسې انتظام کړی وی چې دغلته اوبه وې دغلته بیا د شپې لایټ وې دغلته د ټیمې ملازمین نه ښکاري نه سړک صاحب پخوا به چې کوم منډۍ مونږ هم کړي هغې کې به د کمیټۍ ټینکۍ ولاړه مال نه به اوبه راوړي د هغې نه پړې تاو یو ګیټ به دا خو اندېم نه کړي چې وپړلا چې چا څه وکړو او بل ډله شکې منډۍ وګوره بیا په یو ټول روډ د سالپور نه چې کانونه شروع شو ټول روډونه بندي پولیس یې لا پازاب کړي ولس یې لا پازاب کړي مافیا پرته او جیبونو ته پیسې رواني نو ډي سي صاحب ته موږ دا پکار دی ته د ضلعې مشرې صاحب چې دې روکتام وکړه آینده لپاره دې څه تحصیل خبره صدر صاحب وکړه دویم چې تحصیلونو خیال زمونږ تحصیل نه زمان نه سو کنه کوم نه ښکاري نو کم از کم چې دا ټیکې کړي زمونږ ټیمو ټیکې کړي نو ټیمې ته به لشل روپۍ راته نو سبا خو کړیو کنه قومي خزانه ته به فایده و او دا غیر قانوني دغه که ختم شوی وي منډیانې نو د دې به فایده قانوني منډیانو اول ته به راتله بل طرف مونږ پرون دا مو کتل چې خلکو پکې د 1,15 لکه او د 2 لک روپو زناور خو علي او بیا د 500,000 روپۍ ټیکس هغه پټ کي آیا دا قرباني په غلا په پیسو باندې جایز ده دا و سره صاحب موږ په بیرون خبره مو کړه او لومات هم پکار دي موږ چې جمعه کې وي خدا جیز نه ده په 300 روپیا باندې ته خپل 300 کو سروي ځای کې او قرباني ته چاړه راکړه قرباني آرامه هغه اصل لار توي شو دا بیا نمایش قرباني نه شو دا ته بچي خوشاله نو کم از کم دا کار موږ دا وکړل چې د لکونو روپو زناور والی او بیا د 500 روپو ټیکس بچکولو د پاره کس پسې بټول منډای نه وای بار تر او باسي او چته گاډي کې پپټ اچي پغلا باندې حکومت نه زه د 500 روپو غلا کوم او قرباني کوم نو دا ناجایز ده او پکار ده مونږ په دې باندې دغه نه مونږ دا چې کم د حکومت کمزوریان دي مونږ غم بیانو بالکل هم بیان کوم د ټیمز کمزوریان دي خو دا ناجایز ده چې زه د 500 روپو غلا کوم د 6 لک روپو زناور کې ساروي او سلور لک ساروي او سلور روپیا دا سلور روپیا لیکنه او په خندا خو شاریا ساروي بار کې موږ ته بچو یا نه کدا خو وی سری ته چې نو مرنو لذي نو اله بس دا څه خو 100 روپو غیان خو نو بیا غلا کې ولا او غلا لکته ور د غلا غیا راوړي دغه راوړي دغه مثال دي نو دا مسلې شروع دي او په دې باندې د دې مخنیوي هم پکار دي مونږ به تاسو ته د اختر په ورځ هم اپډیټ درکو د اختر د نن شپې اپډیټس به تاسو ته درکو فلحال دې سره اجازه غواړو د